الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. صدق الله العظيم. محترم مسلمانان، رمضان مبارک میاشت بهترینه میاشت وه. اوس د رمضان مبارک د میاشت روژې مونږ ونیولې، خو په دې رمضان مبارک میاشت کې به مونږ تاسو نه څه داسې لغوه او بېهوده خبرې شوي، کارونه شوي وي. نو د دغې روژې د صفایۍ دپاره الله جل شانه په انسانانو باندې صدقة الفطر دا واجب ګرځولې ده. یعنی صدقة الفطر دا د روژې د صفایۍ دپاره وي. نو څنګه چې د الله جل شانه حکم د اسلامي حکم د رمضان مبارک روژه نیوله، دغه شانتې سرسایه ورکول دا هم د اسلام یو حکم دی. خو دا سرسایه ورکول دا یو ډېر لوی اجر او ثواب او فایده لري، ځکه انسان عاجزه دی، د نه کمې کوتاهي شوي د کوشش او د احتیاط باوجود به په رمضان مبارک کې د نه داسې څه عملونه شوي وي. نو د هغې روژې د صفایۍ دپاره دا رمضان مبارک په د اخره کې خاتمه کې انسان دا سرسایه ورکوي. سرسایه د امام شافعي رحم الله او د احمد بن حنبل رحم الله په نسبت باندې سرسایه ورکول یعنی صدقة الفطر دا فرض ده. د امام مالک رحم الله باندې په نسبت باندې سنت مؤکد ده، او زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې واجب ده. یعنی د عمل په اعتبار سره دا خو فرض برابر ده، لیکن اعتقادا دا واجب ده. د ترمذی شریف حدیث ته مفهوم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ولیږه چې د مکې معظمې په کورونو کې په کوڅو کې وګرځه او اعلان وکړه چې دا صدقه سرسایه دا په هر مسلمان باندې واجب ده. کو سړی وي، ښځه وي، آزاد وي، غلام وي، غټ وي، رکوټي وي، په ده باندې سرسایه ورکول دا واجب دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په احادیث مبارکو کې نقل شوي دي. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نقل کوي. مفهوم دی چې په مسلمانانو کې په هر غلام آزاد باندې نارینه او زنانه رکوټ غټ باندې یو سوا یعنی 3.5 سیره کجوري یا یو سوا اوربشي د رمضان د سرسایه دا فرض او لازم او واجب ده. دا ګرځولې ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سرسایې په باره کې دا هم حکم کړی دی چې د رکوټي اختر مانځه ته د تلو نه مخکې دا ادا کول پکار دي. او چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله جل شانه حکم منل دي، دغه شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم منل دا هم لازمي دي، ځکه الله جل شانه په قرآن کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت کول دا د الله جل شانه اطاعت یعنی من یطیع الرسول فقد اطاع الله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم منل او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم نه منل دا سراسری چې کوم دی نه څه کې دی، دا په ګمراهۍ کې دا انسان. ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. نو دا سرسایه ورکول دا چې کوم دی نو د الله جل شانه دا حکم دی. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. د آیات مبارکه کې مفسرین اقوال کړي دا من تزکا نه چې کوم دی معنی اغشتي دي، اقوال پکې شوي. من تزکا نه یوه معنی اغشته شوې ده. ابو سعید حضوري رضی الله عنه داسې معنی کړی چې من اعطى صدقة الفطر، یعنی هغه کس چې کامیاب شو، هغه کس چې چا سرسایه ورکړه. همدغه رنګې د فصلى معنی کړې ده چې د دې نه د اختر مونځ اخلي مراد. قرطبي رحم الله په خپل تفسیر کې د دې آیات په تشریح کې ډېر اقوال نقل کړي دي، او دغه شان د صحابو نه تابعینو نه هم اقوال نقل کړي. تزکا معنی نه مراد سرسایه ده، او د بسله نه مراد کوم دی د اختر مونځ اغشتي دي. نو په سرسایه ورکولو سره روژه صفا کېږي، د غریبانان خوشحالېږي. سرسایه د دې دپاره واجب شوې ده چې په روژه کې د انسان نه کمې کوتاهۍ شوي وي یا د ګناهونو په کولو سره په روژه کې کم کمې راغلي وي، نو په سرسایې ورکولو سره به د روژې د صفایي راشي. بل دا چې د فقیرانو به هم د اختر په ورځ د مسلمانانو سره د اختر په خوشحالۍ کې شریک شي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سرسایه د دې دپاره فرض او لازم او واجب ګرځولې کړې ده چې په دې سره روژه د روژې د فضول یعنی بېهوده او د فحش خبرو نه پاکي شي، او د مسکینانو دپاره خوراک څښاک د هغې تنظیم وشي،
څوک چې د اختر لمانځه نه مخکې ادا کړي نو دا مقبوله سرسایه ده، او څوک چې د اختر د لمانځه نه پس ادا کړي نو دا په صدقاتو کې یوه صدقه شوه. او بل د سرسایې مثال داسې دی لکه څنګه چې په مانځه کې د سجده سهو مثال دی. حسن بصري رحم الله فرمایي چې سرسایه د روژې دپاره داسې ده لکه د سجده سهو د مانځه دپاره. لکه څنګه چې د انسان نه په مانځه کې څه سهو وشي او سجده سهو سره هغه پوره کړي، نو همدغه شانتې په روژه کې او په تراویحو کې چې کومه کمی یا نقصان راغلی وي نو دا په سرسایي ورکولو سره پوره کېږي. ځکه چې نیکۍ چې کوم دی نو دا ګناهونه ختموي او په سرسایي ورکولو سره د ګناه نه پاکي کېږي، په مال کې برکت راځي. او سرسایه ورکولو فایدې او حکمتونه ډیر دي. په کتابونو کې د سرسایي ورکولو ډیر فضایل او فواید ذکر شوي دي، بیان شوي دي. یو څو دا چې په سرسایي ورکولو سره د فقیرانو سره احسان کول دي، د دوی ضرورتونه پوره کیږي. د اختر په ورځ د سوال کولو نه دا چې کوم دی مستعان کیږي، بچ کیږي. د مالدارو سره یو ځای د اختر په خوشحالۍ کې شریکیږي. په سرسایې سره په انسان کې د سخاوت صفت پیدا کیږي. د مسلمانانو په خپل منځ کې همدردي او محبت زیاتیږي. او د روژې د لغو خبرو د ګناهونو او د ګناهونو نقصان چې کوم دی د هغې دپاره کفاره او یو پټی ګرځي. په دې سره د الله جل شانه د نعمتونو شکر ادا کیږي. په سرسایي ورکولو سره د مال کوم محبت په زړه کې وي نو هغه وځي. د دنیا محبت زړه کې وي هغه دې سره ختمیږي.